بلال خان په حق ورسېدو. کم چې د وړوکي قد مالکو او د خلکو دپاره به یو مزاحیه ویډیوګانې جوړولې. یو مزاحیه فنکار او ټیک ټوکرو ډېرې زیاتې ویډیوګانې دي او ډېر خلک یې خندولي دي. خو نن د هغه مرګ خلکو ته دغه پیغام ورکي که تاسو په دنیا کې هر څومره مسوئ خو بیا هم مرګ شته. یعنې دغه ټیک ټاکرانو ته دغه پیغام دی چې ګوره تاسو د ټیک ټاک پورې دومره ونښتي یئ، د ټیک ټاک کې دومره بې حیا شوي یئ، په ټیک ټاک کې دومره بې عزتي سټارټ کړې ده، په ټیک ټاک کې تاسو د اسلام بې حرمتي سټارټ کړې ده، تاسو د پښتو بې حرمتي سټارټ کړې ده، خو تاسو نه قبر هیر دی. تاسو به یو نه یو ورځ دغه قبر ته ځئ، نو د دغه قبر دپاره تیاري وکئ، ځکه چې زه او ته مسلمان یو او زما او ستا دپاره دوزخ و جنت دی. ما او تا به د هغه دپاره تیاری کوو. ما او ته الله پاک چې رالیږلي یو د څه امتحان دپاره رالیږلي یو. په دغه امتحان کې چې پاس شو نو ما او تا ته مخکې لار بیا اسانه ده. لکه یو سکول کې ماشوم سبق کوي، ټول کال سبق وي، اخري کې بیا امتحان وي، پرچې ورکي، بیا رزلټ راشي. نو که پاس شو نو مخکې کلاس ته راشي، ترقي وشي، او که فیل شو نو په دغه کلاس کې واپس پاتې شي. نو هغه چې بیا زړه راتور شي دغه سکول پرېږدي. همدغه مثال زما او ستا دی. ما او تا که د دین د اسلام لار خپله کړه، د الله لارم خپله کړه، د هوګ نبي صلی الله علیه وسلم لارم خپله کړه، نو ما او تا ته به مخکې تګ آسان شي. نو دغه بلال مرګ مونږ له دغه پیغام راکوي چې مونږ او تاسو خوشحالي کوو، په دنیا کې مست یو او ډېرې زیاتې خنداګانې کوو، خو مرګ به نه هېرو. مرګ راتلونکی دی، هغه هر سړي ته راځي. د بلال نه به چا ویلي چې دله به مرګ ورځي، خو هغه له مرګ راغلو او د دې فاني دنیا نه لاړو. نو ما او تا ته د دغه مرګ دپاره تیاري پکار ده. ملګرو دغه پیغام مخکې نورو ملګرو سره شریک کړئ. د خدای په امان.